د دو جنو سردار صلی الله علیه وسلم راتلگ نمخشه چلا دو جنو سردار صلی الله علیه وسلم دی دنیا تا نو راغلای د الله محبوب دی دنیا تا تشریف نو راوړای نو دین مخشه یو جهالت و د کفر تیارې وی هر طرف تا فتنه وی هر طرف تا مصیبتونه او قتل و غارت به زمدې لونه به خلکو په مځکه باندې شخوله ورور او ورور به سره جداو خور او مور به سره جداو قربان سو چې دو جنو سردار صلی الله علیه وسلم لشاننا چکل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی دنیا ته تشریف راوړای د الله محبوب چکل پیدا سلا نو الله کریم زکه په مخ باندې یو امن پهلا وکړای الله کریم خپل بندگانو ته د خپل محبوب علیہ السلام په ذریعہ باندې خلقو ته د خپل خويندو د خپل مایندو د خپل ورونو د خپل مور او پلار آداب ورشول مسلمان ته د مسلمان حق ورشولای ودان ته د غریب حق ورشولای روغ ته د بیمار حق ورشولای هر شای الله کریم د خپل محبوب کریم علیه الصلاۃ والسلام په ذریعہ باندې موږ بندگانو ته ورشول موږ کمی دا چې دین اسلام نه جان نه خبرو الله کریم هر شای په قران کریم چې مشتر شول دي هر شی ذکر کړای دا حرام شول دي حلال شول دي شیر شول دي او بد شول دي خلون افسوس خبره دادا چې نن موږ قران نه لريو حدیث نه لريو جمعات نه لريو او ملا نه لريو بیا به موږ دغه شیان لکه مزده کوو الله کریم دې موږ ایمانو باندې رحم وکړي حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا د الله محبوب دا ټول کائنات چې په ټول انسانانو چې په ټول مخلوق چې په ټول حیوانانو چې زکه په مخ باندې او اسمانو چې په غرو او دریابو چې الله کریم دی هر شي سردار دو جنو سردار صلی الله علیه وسلم ورلجلای هر شي سردار د ټول انبیاو د ټول صحابه کل کائنات کا مرغان دی کا بوټي دی کا غرونه دی کا جناور دی هر چا چې شایم زکه په مخ باندې دی او اسمانو چې دی هر شي ته الله پاک د خپل محبوب کریم صلی الله علیه وسلم شان ور پیژنده ہے او الله کریم فرمایي چې اې د ما بندگانو کچیر ته ما د خپل محبوب کریم علیه الصلاۃ والسلام نه پیدا کولای ما به د دنیا نه پیدا کړي ما به د مزکه نه پیدا کړي ما به د اسمانونو نه پیدا کړی تر دې حد پورې چې ما بخپل خدای نه ظاهر کړي ځکه رحمان بابا فرمایي تک نوې دا جهان به پیدا نو د دو جنو سردار صلی الله علیه وسلم ته اشاره ده چې یا رسول الله یا حبیب الله صلی الله علیه وسلم تک نوې دا جهان به پیدا نو المرس پګمې زمکه اسمان به پیدا نو تک نوې دا جهان به پیدا نو المرس پګمې زمکه اسمان به پیدا نو او خدای ستاله مخه خدای کړل ظاهرا یا رسول الله یا حبیب الله صلی الله علیه وسلم ستاله مخه خدای کړل ظاهرا کني موږ انسانان و پیدا نو الله کریم خپل محبوب تا هر کمال هر معجزه ور کړی دا خرن افسوس خبره دا چې نن مسلمان لدغ شنه مخ اړولای دا
نن مسلمان ته د خپل محبوب شان پته نستا نن مسلمان له قرآن او حدیث نه لره ده حالانکه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام شان الله کریم هغه شیانو ته ور پیژندلای دا چې سایه نستا وش لرګي الله پاک د خپل محبوب شان ور پیژندلای دا هغه په شو اسمانو باندې المر چې بے جان ده خود نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په اشاره باندې واپس غیر خاتلای دا شاور او شاولای چې دا الله محبوب ده حالانکه المر خو بے جان ده او چې خو هیڅ شعور نستا څنګه مونږه معلومات او توسل چې دا د الله محبوب اشاره ده بیا په دوره لوی فاصله باندې په دوره لوی مسافحت باندې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام المر ته اشاره کوي او اشدل المر واپس رخیزي اي المر ته څنګه پتا و چې دا د الله محبوب اشاره ده المر څخه نه عقل ستا نه شعور ستا نه ساس ته بچي دیرنګ الله کریم د خپل محبوب کریم علیه الصلاۃ والسلام د ګوتې په اشاره باندې په چو اسمانو باندې ولاړه او مشکې دوه ټوکړې کړي ده حالانکه او مشکې ته څه پتا و چې دا د الله محبوب ده په چو اسمانو باندې لري په چور مصافحت باندې لري ولاړه او مشکې چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د ګوتې مبارکه اشاره او توکړه نو مشکې په من باندې دوه ټوکړې فلا یو بل حدیث مبارک خلاصه ده چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام کله د دنیا ته تشریف راوړای کله نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام پیدا سلای نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام تر مبارک فرمای چې ذکر نبی علیه الصلاۃ والسلام خو ته ورلو زیارت ته چې زیارت وکړو نبی علیه الصلاۃ والسلام په کټولې چې پروتو او کټوله زنګیدا فرمای چې دا روشنايي او دا نور هغه طرف ته بتلای چې کوم طرف ته به زنګوچتلا فرمای چې بیا به آی طرف ته رااله بیا به د روشنايي او نور آی طرف ته رااله او فرمای چې کله ما اسمان ته وکتل نو په اسمان چې او مشکې چې کوم طرف ته به د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام زنګوچتلا او مشکې به هغه طرف ته تلا بیا به زنګوچ آی طرف ته رااله بیا به او مشکې چې کومه د آی طرف ته رااله دا روشنايي او دا نور او مشکې ور باندې دا نبی علیه الصلاۃ والسلام تر مبارک فرمایي چې دا مهاجر ما په خپل سترګو باندې ولیدا یو بل صحابي فرمایي حدیث مبارک تا چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په بارگاه چې حاضر سلو د 14 او مشکې شپدا 14 شپدا د او مشکې 14 په شپې باندې او مشکې ډېر رڼا کوي روشنايي زیاتې فرمایي ذکلا او مشکې ته وګور او کله نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چهره مبارک ته وګور مخ مبارک ته وګور بیا او مشکې ته وګور بیا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چهره مبارک ته وګور فرمایي چې ما په خپل زړه چې دا فیصله وکړه دا ما خپل در فیصله راکړه چې دا او مشکې چې کومه دا د او مشکې نه ډېر زیات حسین او جمیل د ما محبوب مختا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چهره مبارکه د او مشکې نه چو زله زیاته ده او دا ما خپل زړه فیصله راکړه او دا ما ته ویله ما دا ویله چې دا او مشکې ته کوم روشنايي او کوم نور ملاو دا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چهره مبارکه نه وتا ملاو دا عزتمند مسلمانانو ورونو حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام شان دې پچو جهت ده نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فضائل معجزات حسن کمالات اخلاق خوشمزاجی دا ډېر او لوی موضوع ده او صحابه با نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره په کوم انداز باندې محبت کولای
صحابه او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره په کوم انداز باندې عقیدت محبت وو سره خپل جانونه ور باندې قربان کړو خپل اولادونه ور باندې قربان کړو خپل دولتونه ور باندې قربان کړو خپل زندگی او ته وقف کړه هر شای به پرېښلو او نبی علیه الصلاۃ والسلام خدمت ته حاضر شول